بنده منم خو د بندیانو بندگی نه منم، بنده منم خو د بندیانو بندگی نه منم، آزاد پښتون یم په خپله ژبه پابندي نه منم. سپیکر صاحب، نن یو ډیر اهم اجلاس دی او د اجلاس ایجنډا 1 پوینټ ایجنډا چې زمونږ په قبایلو کې او زمونږ په پښتون په خاوره چې کوم حالات جوړ دي امن امان حوالې سره، د دې حوالې سره د نن یو ضروري اجلاس دی. که موږ وګورو شاله پس منظر 9/11 اټیک چې کله وشو، زمونږ په دې ریجن کې چې کم رژیم وشو، د هغې ټولو نه زیات اثر د خیبر پښتونخوا په دې خاوره باندې وشو. د 2007 نه تر 2018 پورې د پښتون په خاوره باندې چې کومه بدامني تېره شوه، په دغه بدامني کې زما مشرانو قرباني ورکړه، زما ځوانانو قرباني ورکړه، زما ماشومانو قرباني ورکړه، زمونږ زنانه قرباني ورکړه، زمونږ فورسز قرباني وکړه. په دې لهر کې قبایلو د پښتون خاوره چې څومره نقصان ویشت کړو، دا د تاریخ کې بالکل به داسې نه وي شوي. د دغې بدامني یو بل لهر شروع شو چې دا قبایل د دغې بدامنۍ په لهر کې دي، په لپیټ کې دي. د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې، د وزیرستان نه تر اسنخیلو پورې مختلف د بدامنۍ کروایانې وشوې، ډرون شروع شوي دي او ډرون کې مختلف بېګناه خلک زخمیان شو او زمونږ ماشومان، زمونږ زنانه او زمونږ مشران په هغې کې قتل کیږي. هر یو قبایل، هر یو پښتون دا سوال کوي چې آخر تر کومې پورې به موږ دا قرباني کوو، تر کومې پورې به دې خاورې دپاره زه خپله وینه ورکوم. لکه دا یو سوال دی د هر پښتون، د هر قبایل. د دغه د قبایلو د بدامنۍ او د دې پښتون خاورې دپاره زمونږ لیډر، زمونږ امت مسلمه لیډر عمران خان صاحب د قبایلو دپاره خپل وزیر اعلی ورکړو چې د قبایلو کمې محرومیانې دي، د قبایلو چې کم د بدامني ده چې د دې کمې راشي. زه په دغه ځای کې زمونږ د اپوزیشن چې څومره ریسپیکټډ ممبران دي، زه دولم درخواست کوم چې د خپلې صوبې د امن دپاره، د دې قبایلو د امن دپاره مونږ ټول یو ځای شو. خپل سیاست خپل هغه به مونږ باد کې کوو، خو د صوبې د امن دپاره به مونږ انشاءالله یو موټی کیږو. د دې صوبې دپاره به مونږ خپل اواز وچتو، د وزیر اعلی صاحب سره به هم ودرېږو، د دې حکومت سره په دې باندې بالکل کلک ودرېږو چې د مونږ صوبې کې دوباره خوشحالیانې راشي او امن راشي. نو انشاءالله امید دی چې دا ټول ملګري به دې دپاره انشاءالله ښه کلک ودرېږي او ښه کلک اواز به وچتوي، ځکه چې دا څومره قربانیانې مونږ ورکړې بس دی، نورې قربانیانې مونږ نشو ورکولی چې په دې خاوره امن راشي، خوشحالي راشي. ډېره شکریه.